د زیمبابوے خلاف پاکستان टी20 سکواډ اناونس کړی دی خو دا سکواډ که تاسو وګورئ کمپلیټلی نوی سکواډ دی رضوان پکې نشته بابر پکې نشته شاهین افریدي پکې نشته نسیم شاه پکې نشته محمد حارث پکې نشته فخر زمان غریب خو بیخي د ټیم نه بهر شوی دی غټ غټ نمونه په دې سکواډ کې نشته مکمل نوجوان کھلاډیانو له موقع ملو شوی دا سلمان علي آغا به د زیمبابوے خلاف په टी20 کې کپتان وي مکمل سکواډ در سره شریکوم کمنټ په ضرور کوئ چې کوم کھلاډي له چانس ورکول پکار او کوم له نو ورکول پکار آیا بابر اعظم دی په دې د टी20 کې د زیمبابوے خلاف ورچول پکار او کنه اور دای په زیمبابوے له په زیمبابوے کې شکست ورکړي کنه راځو سکواډ باندې تاسو نظر واچوي جی په سکواډ کې دومره کھلاډي چې کوم دی احمد دانیال عرفات منحاس حارث رؤف چې کوم دی چې د کم چوف پر سلیکشن کمیټه یې چولې د ظالم بچی د استرالیا خلاف هم په टी20 په ون ډے کې دی او د زیمبابوے خلاف هم په टी20 اور په ون ډے کې اده نمونه راغلي دي جی حسیب الله وکټ کیپر دی جانداد خان عباس آفریدی محمد حسنین محمد عرفان خان عمیر بن یوسف قاسم اکرم صاحبزادہ فرحان سلمان علی آغا سفیان مقیم طیب طاهر اینڈ عثمان خان زاړه کھلاډیان دی کې چې زوړ کھلاډي کم دی هغه دغه دی محمد حسنین دی او سلمان علی آغا هم دومره زوړ نه دی خو خیر لکه نور که تاسو نظر واچوئ ټول نوې نوجوان کھلاډیان دي په زیمبابوے کې به زیمبابوے سره टी20 سیریز کوي شکست په ورکړي که نه دا به میچ نه پس په هغې ډسکشن کوو خو په دې سکواډ باندې نظر واچوئ د پاکستان غټ نومونه چې کوم دي په دې کې نشته غټ نومونه څوک رضوان شاهین افریدي نسیم شاه بابر اعظم فخر زمان غټ غټ کھلاډیان چې کوم دی عبدالله شفیق هم پکې نشته سایم ایوب هم پکې نشته سایم ایوب هم دی نه ډراپ کړی دی چونکې سایم ایوب هم نوجوان کھلاډي دی او هم د دې ټیم نه ډراپ کړی دی یو نوې ټیم چې کوم دی د پاکستان انډر 19 چې کوم کھلاډیان دی هغه په دې سکواډ کې ورچوړل شوي دي او پکار هم و هدی هم ټیسټ ایستل پکار لکه ډېر خلکو به دا سوال کولو چې د پاکستان بینچ سټرنث چې کوم دی ښه مضبوط دی خو یې له موقع نه میلاویږي نو دا د پاکستان هغه بینچ سټرنث دی چې کوم له موقع نه میلاوېده اوس د زیمبابوے خلاف دی له موقع میلاو شوی ده نو دی له هم پکار دی چې ځان شو کړي خپل پرفارمنس ورکړي او خلک غلط ثابت کړي چې یو د بینچ سټرنث زموږ مضبوط خو دی چانس نه ورکولو دا هغه کھلاډیان دي چې دوی همیشه سلیکټ شي خو دوی په پلینګ 11 کې نه شاملېږي حسیب الله له پکار دی چې په دې دغه کې ځان وښیي ځان شو کې خپل پرفارمنس ورکړي حسیب الله یو ښه کھلاډي دی ښه وکټ کیپر کھلاډي دی دې نه علاوه بل کم کھلاډي له ځان شو کول پکار دی صاحبزاده فرحان خو په ډومestic کې ځان شو کړی خو په انټرنیشنل کې هم پکار دی عثمان خان له ځان شو کول پکار دی چې ښه زبردست بیټینګ وکړي ښه تیز بیټینګ دی وکړي خو پکار دا وه چې دی سره محمد حارث ورچولی شوی وي او محمد حارث له دی کپتاني ورکړې وه خو بیا هم هغه هم پکې نشته جی غټ غټ نمونه د زیمبابوے خلاف په टी20 سیریز کې نشته دی څلور ډیفرنٹ ټیمان چې کوم دی اناونس شو د استرالیا خلاف ون ډے دپاره بیل टी20 دپاره بیل د زیمبابوے خلاف टी20 دپاره بیل د ون ډے دپاره بیل څلور ډیفرنٹ ټیمز چې کوم دی هغه اناونس کړل شوي دي ګورو به پرفارمنس څنګه راځي دا د میچ نه پس پته لګي دا اپډیټ شو مننه والسلام